رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله تعالى عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. دا حدیث مخکې د دې نه چې تیر شو هغه د حضرت اسود بن یزید رضی الله تعالی عنہ په واسطه د حضرت عائشہ نه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها نه روایتو او هغه بخاری شریف روایتو کتاب الاذان کې راغستو. هغې کې د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک یو عمل شریف هغه ذکر شو او ما مخکې ویلو چې یو د نبی علیه الصلاة والسلام قول وي، بل د نبی علیه الصلاة والسلام فعل وي، بل د نبی علیه الصلاة والسلام تقریر او خاموشتیا په یو څیز باندې وي. نو قول به هم حدیث وي، فعل به هم فعلی حدیث وي او تقریر به هم د نبی علیه السلام د سنت یو قسمه حدیث وي. او بیا ما دا فرق تاسو ته کړو چې قول به په قال سره ظاهریږي او معلومیږي او فعل به په کان سره معلومیږي او تقریر به هم په کان سره هغه معلومیږي او ظاهریږي. به کوم حدیث چې تیر شو دا په قولی حدیث کې او که په فعلی حدیث کې دی، دا په فعلی حدیث کې دی، یعنی فعل د نبی علیه السلام دی کې هغه معلوم شو چې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نه کوم تپوس شو چې ما کان النبی صلی الله علیه وسلم یصنع فی بیته، نو قالت یکون فی مهنة اهله یعنی خدمت اهله، فاذا حضرت الصلاة حرج الى الصلاة. دې کې د نبی علیه الصلاة والسلام فعل او هغه فعل هم د تواضع په بنیاد باندې چې نبی علیه السلام به په کور کې د کور والو سره د هغوی په خدمت د کور کې امداد کولو، هغه فعلو او تواضع د نبی علیه الصلاة والسلام ته معلومه شوه او په هغې کې د نبی علیه الصلاة والسلام کسر نفسي، د نبی علیه الصلاة والسلام تواضع د هغوی انکساري هغه د هغې نه معلومه شوه او دا باب هم د تواضع دی. اوس دا حدیث چې دی دا د حضرت ابو رفاعه تمیم بن اسید رضی الله تعالی عنه نه دی. یو حضرت ابو رقیہ تمیم دی، هغه داری دی، تمیم داری رضی الله تعالی عنه، او دا تمیم ابو رفاعه دی. نو ابو رفاعه تمیم چې دی ابي رفاعه حضرت تمیم بن اسید رضی الله تعالی عنه دی او تمیم داری رضی الله تعالی عنه جدا جدا صحابه کرام دي. د متعلق دا راځي چې حضرت ابو رفاعه تمیم بن اسید چې و د فتح مکې نه وړاندې اسلام راوړه او لږ وخت وړاندې راوړه. فتح مکه کې بس شریک شوی دی، د فتح مکې په وخت کې و او په هغې کې چې څوک شریک شوی دی نو مطلب دا دی چې هغه هم یو صورت د جهاد و، اگر چې جهاد پکې نه دی شوی. او دی بیا یو روایت کوي، هغه روایت د فتح مکې متعلق دی، مشهور روایت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام کله مکې معظمې ته داخل شو
نو بیا خانه کعبې ته لاړو، تشریف یې وړو. خانه کعبه کې نبی علیه الصلاة والسلام هغه بوتان چې مشرکانو لګولي وو 360 هغه په خپلو لاسو مبارکو باندې د هغې مسمارای حکم یې وموکړو، په خپله باندې یې مسمار کړل او بیا به ورسره فرمایل چې جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حق راغی او باطل زائله شو، ختم شو، او باطل به ختمیږي. د باطل د زائله کېدو دپاره، د ختمېدو دپاره خامخا به دا ختمیږي، باطل به ختمیږي. څومره وخت په مکه معظمه کې د بوتانو عبادت د الله په کور کې خلکو کولو، خو الله رب العزت هغه باطل ختم کړو او حق ظاهر کړو. دا حدیث د دنه روایت دی. او بیا به چې نبی علیه السلام دا فرمایل نو د نبی علیه السلام معجزه وه چې هغه بوتانو نه په خپله سرونه غورځېدل. او دغه روایت د دنه دی. د دې نه علاوه ترېنه 11 روایت نور دي. ټول روایت د دنه 18 روایات دي. 18 یو حضرت تمیم داری رضی الله تعالی عنه دی. نو د هغه نوم دی تمیم بن اوس داری او د لور نوم یې دی رقیه. نو د هغې په نوم باندې د ده کنیت دی. نو هغه ابو رقیه ورته ویلی شي. د هغه متعلق چې کوم مشهور خصوصیت دی د هغه نو هغه دا دی چې دی نصراني و یول، یعنی عیسائی و، اوس چې ورته کرسچین وایي. بیا دی مسلمان شو او دا ړومبنی عیسائی مسلمان شوی دی. دا ډېر لوی تاریخ دی. د ده ډېر خصوصیت لوی دا دی چې دی ړومبنی عیسائی مسلمان شوی دی. او دی هغه صحابي دی چې د ده متعلق دا راځي چې د نبي علیه الصلاة والسلام ته یو واقعه بیان کړه. لویه حدیث دی او صحاح راغستی دی. هغې ته حدیث د جساسي وایي. جساسه یو زناور دی. هغه جساسه زناور چې دی نو د هغې په وجه باندې هغه حدیث ته جساسه حدیث وایي چې په هغې کې د دې زناور ذکر دی. او جساسه هغه زناور ته وایي چې هغه ایسته او رایسته د تجسس دپاره ګوري. لکه بعضې حیوانات وي یا بعضې زناور وي هر وخت داسې ګوري. نو هغه هم د ډېر تجسس د وجې هغې زناور ته جساسه وایي. دغه زناور به څه کوي؟ دی به د دجال لپاره جاسوسي کوي. دا زناور به د دجال لپاره جاسوسي کوي او د دجال لپاره چې کوم څیزونه هغه د هغې باندې سحر کوي او جادو کوي، په هغې کې به یو دا جساسه زناور هم وي. مفصل تذکره خو په حدیثو کې ده، خو چونکې د دې نوم په مناسبت مې دا خبره وکړه. د دغې تمیم داري رضی الله تعالی عنه بل خصوصیت دا و چې هغه دا صحابي نه دی کوم چې موږ روایت بیانو تمیم داری، بلکې تمیم داری بل چې د ټولو نه ړومبنی په صحابو کې به ده کیسې کولې، واقعات مې بیانول. د ده نه وړاندې بل چا واقعات نه دي بیان کړي، کیسې نه دي بیان کړي. خو ګورې هغه فضول کیسه ګویي نه، حق او رښتیا او د عبرت واقعات به د مخکینو امتونو او د خپل زمانې د وړاندې دا به بیانول. ده بیا د عمر رضی الله تعالی عنه نه اجازت وغوښتو او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته اجازت ورکړو چې بالکل ته بیانو، ځکه ستا په واقعاتو کې هیڅ قسمه هغه څه فضولګویي یا مبالغه نشته، بلکې ستا واقعات بیانول دا ډېر ښه دي. نو واقعات چې څوک بیانوي د هغه دپاره ښه دلیل د حضرت تمیم داري رضی الله تعالی عنه هغه واقعات بیانول دي. هغه جدا حضرت تمیم داری رضی الله تعالی عنه دی. او دا تمیم حضرت تمیم چې دی نو دا ابي رفاعه دی. دا دی چې کومه واقعه بیانوي حضرت تمیم بن اسید، نو دی واقعه د دې بیانوي چې زه په لومبي د نبي علیه السلام خواته رالم. خو داسې معلومیږي چې دی راغی خو په لومبي ځل خو اسلام یې مخکې راوړی دی. صحابو کې دو قسمه صحابه کرامو په اسلام راوړو کې. یو هغه صحابه کرام چې هغوی به رالل نو نبي علیه السلام په خوا کې به اسلام راوړو،
لکه عمر رضی الله تعالی عنه، دارنګ له نور صحابه کرام چې نبی علیه السلام مجلس ته برالل نو هلته به مسلمانان شو. بعضې به دا و چې لرې به مسلمانان شي بل وطن کې، بل کلي کې، بل علاقه کې، بیا به نبي علیه السلام خواته وروستو رالل خو ایمان به یې مخکې راوړه. لکه د مدینې منورې ټولو خلکو علاوه د لږو خلکو نه، د 2 یا کسانو نه علاوه، په نبي علیه السلام په مدینه منوره کې د صحابو په ذریعه باندې ایمان راوړه. چې کله بیا نبي علیه السلام راغلو، تشریف یې راوړو، دا ټول خلک ولې د مسلمان په حیث قوم باندې او د اسلام په حالت کې ورته ولاړو، استقبال یې وله وکړو. بیا د هغې نه وروسته نور خلک هم مسلمانان شوي دي، مدینه منوره کې به راتلل خلک به مسلمانېدل، خو اکثریت چې دي نو هغه مدینه منوره کې مسلمانان شوي دي. او نبی علیه السلام لا نه تللی، دی هم د هغې خپل دور هغه واقعه بیانوي چې نبی علیه السلام خواته زه لاړم. هغه کیسه کوي د صحابو دا یو عجیب انداز دی چې هغوی کله نبی علیه السلام خواته تلي نو هغه هر څه ورته مکمل یاد او بیا یې نقل کړي دي. دی فرمایي قاله، دی فرمایي ځکه د ابو رفاعه روایت دی، اوس خپله کیسه کوي. دی فرمایي چې انتهیت الی رسول الله صلی الله علیه وسلم، یاد به ساتئ ګورئ، انتهیت الی رسول الله ورسره سدي صلی الله علیه وسلم، او وروستو راځي فقلت یا رسول الله، هغې سره نشته صلی الله علیه وسلم. نو مونږ به هم دې سره وو، هغه د ضرورت نشته. وجه سره دلته دی بیانوي واقعه رستو، نو ځکه یې د نبي علیه السلام نوم سره څه ویلی دي صلی الله علیه وسلم. هلته دی خپل واقعه بیانوي چې ما نبي علیه السلام ته ووی یا رسول الله، نو هلته بیا د صلی الله علیه وسلم ضرورت ځکه پاتې نه شو چې نبي علیه السلام ته به مخامخ صحابه دا نه وي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، او خو بیا د حاضر مخې ته د غایب صیغه شوه که نه، د حاضر مخې ته د غایب صیغه. د هغې مطلب دا دی چې یا رسول الله درود دی وي او سلام دی وي د الله د نبي علیه السلام باندې، نو ورته مخامخ و. هغوی خو به چې صرف ووایي السلام علیکه یا رسول الله، نو د هغې دغه به وشو. البته چې بهر به نو بیا به درود شریف وي، او درود شریف د نبي علیه السلام په موجودګۍ کې هم صحابه ویلی دی، خو هغه یې ورد و، ګورئ هغه یې ورد و، ذکر و، او داسې دي دا ورسره کلام دی. نو د کلام په صورت کې به هغوی دا نه وي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ځکه علیه کې خو بیا د غایب صیغه شوه که نه، او نبی علیه السلام خو به مخامخ و. نو دا پکې فرق دی. ښه دا ما موقوفون علیه کې طالبانو ته وی ما وګورئ تاسو، نو ما مونږه چې کله دا راشي نو ټیک ده، خو نه سیس ته سوچ کول پکار، یو جملې ته سوچ کول پکار وي. کوم ځای چې شریعت مونږ ته کومه خبره کوي مونږ به په هغې اکه شان عمل کوو. وګورئ چې کوم ځای کې مونږ ته راشي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو بیا به ورسره وو قال النبي صلی الله علیه وسلم، بیا به ورسره وو. خو کله چې د یو صحابي کول راشي وایي چې یا رسول الله، نو بیا د هغه کلام وګرځېد، نو موږ به هغه حکایت کې بیانو. پوه شوئ؟ هغه به موږ حکایت کې بیانو، حکایت به موږ بیانو چې هغه نبي علیه السلام ته داسې ووایي. دویم نمبر د دې نه دا معلومه شوه چې مونږ د چا بزرګ واقعه بیانو، نو مونږ به د هغه نوم سره رحمت الله علیه وو. خو کله چې مونږ د هغې حکایت بیانو چې مورید ووی چې ما حضرت ته ووی رحمت الله علیه، دا دې غلطه ووی، ځکه هغه وخت سره خو هغه حیات و که نه. اوس که دا وایي چې ما حضرت رحمت الله علیه ته دا ووی، نو بیا خو ټیک ده. اوس د کتابونو کې مونږ اکثر ګورو چې غلطۍ راغلي لیکي وایي میں نے اس سے کہا کہ آپ رحمت الله علیه، هلکه دا خو بیا غلطه شوه. هله به وایي دا چې دا ته خو حکایت بیانې که نه. ګورئ کوم ځای کې چې د نبي علیه صلات وسلام محض نوم راشي هغې سره به صلی الله علیه وسلم و. کله چې د خطاب څخه راشي نو هغه ځای کې به موږ صرف کوو چې کوم راغلی ده، نقل شوي دي. لکه مونږ اوس یو خطیب ووایي، یو عالم ووایي، پیر ووایي چې نبی علیه صلات وسلام نو بندري وایي صلی الله علیه وسلم. نبی علیه السلام وفرمایل کوم ځای کې چې مونږ ته د درود حکم دی هلته به درود و، کوم ځای چې مونږ ته د درود حکم نه دی مونږ به هلته کې بیا د درود نه وو، بلکې مونږ ته چې کوم ځای کې جمله نیمګړې پاتې شوې هلته به مونږ نیمګړې نقل کوو. بعضې عوام وي، عوام
هغه څوک چې بعضې سالکینو کې داسې وي هغوی پوه نه په دې باندې ځان پوه کول پکار دي بلکې چې څوک یې اوري هغوی له ځان پوه کول پکار دي د اذان جواب چې دی په اذان سره ورکول پکار دي علاوه د څه نه حیالاتین نه د حی علی الصلاح حی علی الفلاح نه علاوه د ټول اذان جواب هم اکه شان ورکول پکار دي چې هغه څه وي لکه اوس چې اذان شروع شي نو موږ د بسم الله الرحمن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ته ضرورت نشته بلکې چې څنګه وي الله اکبر الله اکبر موږ به مو الله اکبر الله اکبر اوس که چېرې موږ اعوذ بالله بسم الله وو د اذان جواب ورنکو نو زمونږ دا عمل ټیک راغی ځکه چې موږ د اذان جواب ورنکو زمونږ عمل نیمګړی دی په ځای د دې چې موږ د دې جواب ورکو یو دویم نمبر اکثر عوام داسې کوي چې کله مؤذن ووایي لا اله الا الله نو دی وایي محمد رسول الله لکه چې د هغه نه پاتې شوه دی درستی دا نه درستول پکار بس هغه ووایي لا اله الا الله ته هم وایه لا اله الا الله بیا لاس پورته کولو ته هم ضرورت نشته هغه دعا ځان له ووایه دغه شان دعا ووایه درود شریف شته بیا د اذان نه وروستو د دعا سره درود شریف شته او درود شریف چې هر یو درود شریف چاته آسان وي هغه ما عربو کې خیال یا ریډیو باندې هغه اذان چې ووایي نو ورپسې بیا جفت درود شریف ووایي دا دعا ووایي نو ښه به دا وي چې لا اله الا الله بنده ووایي مؤذن سره نو بیا دې ووایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد یا اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم دا دې ووایي بیا دې ورپسې دا دعا ووایي او د یو بزرګ یو عمل راته چا نقل کړی دی چې هغه فرمایي چې څوک یول دعا ووایي بیا درود شریف درود ابراهیمي ووایي الله به حج له بوځي دا یو عمل راته د یو بزرګ نږدو وخت کې تېر شوی دی د هغه راته چا ویلي چېرته مې یو بل کتاب کې یو بل د دې متعلق عمل کتلی دی چې درود شریف ورسره ویل پکار دی ما یو ځای د علماو مجلس و او هغې کې ما یو شیخ ناست و لا طالب هم نو ډوډۍ خوړی شوه مونږ هم روټۍ خوړه هغه ټولو روټۍ خوړه او زما هغه وخت سره د ژمي کې به کله کله ما به داسې کول چې پیر د ورځې او د زیارت د ورځې توفیق به الله راکړو نو روژه به مې ونیسله دا د ګردې له تکلیف راوړم بیا د اوبو ته به ډېر ضرورت راتلو که جمع به ومو نو زما روژه وه مونږ ډېر بره تلي وو غرونو ته دا د پیر ورځ وه او ماښام ورسېدو داسې یو علاقې ته هلته کې یو جومات و بس زر ورکوز شم اوبه مې لږه وڅښلې بیا هغه امام پسې مونځ وکړو هغه بیا چې مخکې لاړو هلته ورسېدو نو ډېره سخته یخني وه نو هغوی دې مارې به بس هغوی ته خو پته نه وه هغوی ښه سور کړو چې دی به موږ سره ښه اوږد وخت اخلي او مجلس مختصر و او ډوډۍ پکې هغوی اهم کړې وه چې یاره روټۍ له به راځم ما دا زما روژه ده زه به لږ د وخته ورشم دې مارې به یې بړستنې راړې په ما به یې راغورځولې وې نورې راړۍ کمبلې راړۍ چې نوې نوې کمبلې ما یې کمبلې هم مه راړئ بړستنې هم راړئ ډوډۍ راله راړئ وی ولې ما روژه مې ده ما ماسخوتن بانګونه یې ویل وي جې اول لمونځ وکړو که ډوډۍ ما له ډوډۍ راړئ تاسو لمونځ وکئ نو بس چې هغه ډوډۍ مو خوړه نو سره یو مولوي صاحب ناست و د هغوی علما ناست و ما سره یو مولوي صاحب تللی نو هغه وخت هغه هلک لا طالب نه اوس الحمدلله عالم دی نو هغه چې ډوډۍ شروع شوه دغه مولوي صاحب هغه شاګرد و نو هغه چې اذان شروع شو زموږ خوا کې جومات کې موږ یو بیټک کې ناست نو هغه ډوډۍ یکه دی پرېښوده د اذان جواب یې شروع کړه یا خدای زما روژه ده اوس دی راته چې د اذان جواب ورکوي او هغه هم ښه خوږ لګیا و ما ته دا مسله معلومه وه چې د ډوډۍ په حالت کې نه د سلام جواب شته او نه در باندې د اذان جواب شته خو د دې هلک د پوه کولو دپاره ما هغه مولوي صاحب دې ته ووایي چې مولوي صاحب دې ډوډۍ کې به څنګه چل کوو د دې اذان جواب به ورکوو ډوډۍ به بس کوو که نه نو یې ویې څه ووایو نو ما حدیث کې خو راځي صحابه وایي چې موږ به د قاري د تلاوت اواز اورېدو موږ به ډوډۍ خوړه موږ له به هم لا نړو ځکه چې هلته به وکړو خو ګورې چې ما یې وږی ښه طالب نه ځکه طالب وږی کېږي نه دی هسې په مړه باندې خوري چې دغه حدیث مې ورته ووایي ما یاره ښه خو دا ده چې بنده ډوډۍ نه بس کوي ځکه چې ډوډۍ شروع عمل دی او د اذان جواب ما د یو عالم نه اورېدلی دي چې بنده په یکمشت باندې اخر کې هم ورکول لکه لیټرین کې بنده او اذان وشي نو جواب دې نه ورکوي خود به نه ورکوي دی چې بیا بهر راوځي هغه ټول اذان جواب دې ورکوي وله دله به الله هغه اجر د جواب ورکوي یو مولوي صاحب ډېر حق گو ما ته یې وایي مسلو تپوسونه مه کو سترګې دې راله وغواړولې یقین وکئ وی سره زما که دا ټول وي د اذان جواب ورکوي بس مونږ خو بس وي
غلی ناست یو وی ښه راته پته ده خو بس دا خبره زمونږ ډو خیال ته تا خو موږ ته داسې عجیبه خبره وکړه ما نه مولوي صاحب ما خو د دې په وجه باندې وویل چې دا هلک چې دی نو دی نوړه یې کېښوده او ما یې ځان جواب ورکوي او ما هغه هم خوږ طرز کې لګیا دی نو ما ځکه وویل چې یاره دی لکه د دې ځان پوه کړي نو بیا دې داسې کار کوي بیا مې ورته ویې ما شیخ صاحب جو به ګوره دا ځان د جواب ډېر زیات اهتمام کولو ډېر کشر شیخ صاحب رحمت الله علیه زما یاد شي چې کله به خپله راوتی شو نو په خپله مونږ خو به ورته اوبه د اودس واچولې بیا به هغی ناستو نو بیا به یې امسا راواغسته زه به راپاسېږم ما ته به یې کښېنه بیا به راپاسېدی شو نو تر برنډې پورې به رالل بهر او د اذان تپوس به د شپې نه ماسخوتن نه د مؤذن نه وکړه د ماسخوتن مونځ نه به چې تلل نو زمونږ د مؤذن ته به یې وی بانګ به څه ټایم وایي اذان به څه ټایم کې هغه وایي جي په دې ټایم وی ښه دا ګړی خو نه وي او هغوی به بس صرف ټایم ته کتل نو چې هغه ټایم به شروع نو هغوی به بیا اذان جواب دپاره برنډې ته راووتل چې برنډې ته به راووتل نو ولاړ به او ستنې سره د پیلر سره به یې ډډه والې وه او د اذان د جواب دپاره به بهر راووتل ځکه وی چې دننه اذان زه پوره نشم اورېدی نو جواب یې راته ګران وي چې بنده اذان نه اوري نو هسې جواب خو نه ورکېږي نو هغوی وی ښه ما زمونږ یو مولانا صاحب دی زمونږ مدرس دی د مدرسې هغه چېرته په ترجمه کې دا ووایي په اف ام باندې او په یو بل کلي کې د هغی پیژندګلو یو امیر صاحب د تبلیغ ډېر ښکلی سړی دی هغه دا خبره واورېده نو هغه ورته بیا وی راته په یو جنازه کې وی چې ما وجړل دې خبرې ته وی ما وی چې د دې لویو خلکو څومره عجیبه مزاج وي دی په دې دومره خبرو باندې ټولو باندې عمل کوي په دې بوډا ځان به هغوی راوتلی ځان او مونږ وی ټول رده شپه تېر شي د دې خو مطلب دا دی چې مونږ اړو په اذان باندې پروا ونه لرو چې دا مې ورته وی هغوی وی او بلکل وی دا خو دا عجیبه خبره وکړه بیا مې تېرو ورځو کې یو بله خبره عجیبه واورېده مشر شیخ صاحب رحمت الله علیه ته چا ووی وی جي دا ټلیفون نوی راوتی و ټلیفون دا موبایل نه دا ټلیفون نوی راوتی و وی جي دا ټلیفون د شپې وشي او هغه وخت سره به دا ډېر کېدل نمبر به بنده یو میلاو هغه به بدل میلاو شو یا به بل چا میلاو بنده ته نو هغه به بنده ته نه میلاو به چې بنده به اوچت کړو خوبه به راپاسېد شپه کې ولې ټلیفون نوی شی نو خلکو به د شپې هم یو بل سره خبرې وکړي نو هغه به اکثر هغه وی تاسو څوک خبرې کوئ او بیا به یې وی رانګ نمبر دی غلط نمبر دی نو شیخ صاحب ته یې راټوله کیسه وکړه جي هغه وی څوک ما سره ټوکې نه کوي خو عجیبه ده وي چې زه خوب باندې ورشم نو څوک وی ټلیفون وکړي او چې زه ورشم نو یول نه خو وخت د ټلیفون نه وي بیا راته هغه وایي چې ښه دا خو غلط نمبر و نیم پوه شوی وی چې دا څه وجه ده شیخ صاحب نه تپوس کو که د چا بل چا نه تپوس کړه هغه به ورته څه قاعده کلیه ښولي ورته به یې وایي چې ته پي ایس او والا سره داسې ورته وایي پي ټي سی ایل والا سره خبره وکړه مشر شیخ صاحب ورته وایي ملګري د اذان جواب نه ورکړې خلک به دې دقه شان تنګوي که تا اذان جواب شروع کړه خلک به دې د شپې نه تنګوي الله اکبر د بزرګانو دې دومره عجیبه مزاج و حضرت به فرمایل د ځان نه چرګان جوړ کړئ د ځان نه سپي مو جوړوئ هم چرګ او به فرمایل دا مې درته ځکه ووې چې د چرګ صفت دا دی چې دی د مازدیګر د نور غورځېدو سره فورا ډکو ته وخیږي نو چې بوټي سر ته وخیږي نو دی هلته ناست دی دی اوده شي دومره زور اوده شي چرګان به اوس تقریبا ډکو ته ختلي که چرګې اوس خو پارمي دي هغوی نه خوځي او نه خیږي هغوی څه کوي هغه خو ګرځېدی نه شي نو هغوی ډکې ته نه شي خاتی نو چرګان د ماسخوتن کې ډکو ته وخیږي بوټو ته دغه ته توتانو ته او نورو بوټو ته نو دی ښه خوب وکړي نو د دې ملا بانګ نه مخکې کم بانګ دی مشهور دی چربانګ ورته وایي دا چربانګ ورته ځکه وایي دا چرګان پکې بانګونه شروع کړي نبي علیه السلام فرمایي چې تاسو چرګ ته کنځل مه کوئ څه مطلب خیرې ورته مه کوئ سپکې ورته مه وایئ او ځکه چې دی تاسو د خوب نه تهجد لپاسئ او دی د الله تسبیح وایي نو شیخ صاحب به فرمایل چې چربانګ کې دا چرګان پاسي چربانګ ورته ځکه وایي د ملا نه هم مخکې پاسي دی د ملا نه هم مخکې پاسي الا ماشاء الله
وی دی بیا ویښ وي او د سپي عادت دا دی چې دی داسې وکړي چې دی وغاپي د ماسخوتن کې نو چې دا ښکلی وخت شروع شي د تهجد ده نو دی دکه وخت کې وده شي نو چې سهار نور پرې را وخیږي او خود تود شي او دی چېرته پروت وي نو دی د هغه نور د وجې بیا راپاسي نو د اوسنو خلکو نه چې سپي جوړ شوي دي ټوله شپه په ناسته تېره کړي هغه وخت لا د موبایلو دا دور نه او بیا په دې اخر شپه کې د ښکلي وخت کې وده شي چې الله نه د غوښتو وخت راکړي دی وده شي نو بیا ځوانان اکثر او بیشتر 11 او 12 بجې پاسي بلکې د دې نه او اوس یو پیشن جوړ شوی وي د ورځې وده یې او د شپې به ویښ وي او د شپې ویښ هم ګورې الله تعالی دکه شان ویښي دا مې درته څه پورې وې دې پورې مې وې چې دا اذان د جواب دومره لوی فضیلت دی او په کار دا ده چې بندی په هغه طریقې سره وکړي او دا خبره د دې نه شروع شوه چې نبي علیه صلات وسلام ته وې زه لاړم انو انتهیتو د انتهیتو معنا څه ده یعنې زه لاړم ورسېدم باب افتعال نه دی د څه شي اخر ته رسېدو ته ویلی شي یعنې لکه بنده څوک راځي د چا ملاقات له راځي یا د دلته نه څوک ووایي چې مونږ ځو پېښور ته ځو نو د دلته نه وایي پېښور ته ځو خو چې پېښور ته ورشي نو بیا دا نه وایي چې پېښور ته ځو بیا څه وایي پېښور ته ورسېدم وایي پېښور ته نو دی خو په اراده د نبي علیه السلام را روان شوی خو چې راورسېد نو دی وایي انتهیتو الی رسول الله صلی الله علیه وسلم راورسېدم زه نبي علیه صلات وسلام خواته او په کم حال کې وهو یخطب په دې حال کې چې نبي علیه صلات وسلام مبارک خطبه لسته علما وایي یا د جمعې خطبه لسته علما وایي نه یا یې هسې صحابو ته تقریر کولو بیان یې کولو او بیان هم خطبه دی زمونږ د خطبې ته هم خطبه ځکه وایي چې دې کې بیان وي که څوک پې پوهېږي او که نه خو بیان وي او په کار دا ده چې د عربی خطبه خامخا ویلې بغیر د عربی د خطبې نه کېږي که څوک هسې خبرې کوي دي خو خطبه به خامخا په عربی کې وایي نو وهو یخطب نبی علیه السلام خطبه لسته فقلتو وی ما ورته ووی یا رسول الله ای د الله رسوله رجل غریب سړی ناشنا دی رجل غریب ځان ته اشاره ده ښه یو سړی دی یو ناشنا مسافر دی غریب الدیار دی ناشنا دی یعنی مسافر دی او مسافر خو ناشنا وي یعنی زه نوی راغلی یم ګوره یا رسول الله رجل غریب مسافر سړی دی جاء راغلی دی یسأل عن دینه سوال کوي د دین د خپل دین باره کې د تا نه سوال کوي الله اکبر ځان یې ورته داسې فرض کړه چې لکه پردی بنده څه مطلب لکه څوک وایي چې دا غریب راغلی دی دا فقیر راغلی دی دا مسافر راغلی دی لږ پام ورته وکړئ نو د نبی علیه السلام ته داسې جمله استعمال کړه چې یا رسول الله رجل غریب جاء یسأل عن دینه راغلی دی یو سړی مسافر سوال کوي د خپل دین باره کې لا یدري ما دینه دی نه پوهېږي چې دین مې څه شی دی دی نه پوهېږي چې زما دین څه شی دی څه مطلب یعنی د دین پته ورته نشته لیکن پوه کوي الله اکبر د دین تعلیم ورته وکوي لا یدري ما دینه نه پوهېږي دی چې دین څه شی دی ما دینه د دین څه تقاضا ده دین څه ته ویلی شي دی وایي چې ما دا ووی فاقبل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس بیا حکایت دی که نه نو ګورئ فاقبل رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته نشته هلته یا رسول الله دی دلته صلی الله علیه وسلم مخکې ماته بیا چا ته وایي دی فاقبل علی دا دی خو نبي علیه السلام ته نه وایي دا خو بیا خپلو شاګردانو ته وایي فاقبل علی نبی علیه الصلاة والسلام مخکې ماته وترکه خطبته او پرېښود هغه خطبه او هغه بیان چې خلکو ته یې کولو حتی انتها الیه الله اکبر تر دې چې مجلس کې ما خواله راغی نبی علیه السلام زما پورې راورسېد یعنې ټول مجلس یې پرېښود او ما خواته راغی لکه منبر دا دی نو په منبر شریف ته نبی علیه السلام تشریف فرماو او د سړی هغه ځای ناستو نبی علیه السلام بیان کولو دې سړي دا خبره وکړه آواز یې وکړو یا رسول الله رجل غریب جاء یسأل عن دینه لا یدري ما دینه چې دا یې وویل نبي علیه الصلاة والسلام خطبه په ځای پرېښوده راکوز شو چې راکوز شو نو حتی انتها الیه
تر دې پورې چې زما پورې راورسېد نبي علیه السلام، یعنی زما خوا ته راغی نبي علیه الصلاة والسلام او ما سره کېناستو. خو په څه کېناستو؟ دی فرمای انتهى الی فاوتي بکرسي، تر دې پورې چې نبي علیه الصلاة والسلام له راوړی شوه یو کرسی وله راوړی شوه. معلومه شوه د نبي علیه السلام د منبر شریف نه علاوه کرسی کې هم استعمال کړې ده، د منبر شریف نه علاوه کرسی هم استعمال کړې ده، تخت باندې هم ناسته کړې ده او په ځمکه خو ډېره ناسته کړې ده، خو په وخت د ضرورت په کرسی کې هم ناسته کړې ده. راوړی شوه نبي علیه السلام له یو کرسی هم دک شان کرسی وه، څلور خبې وې، د لرګي وه کرسی وه، ما له راړی هغه نبي علیه الصلاة والسلام خوا له راړی شو، زما خوا کې نبي علیه الصلاة والسلام له فقعد علیه، نو نبی علیه السلام په هغې کېناستو چې تشریف فرما شو. وجعل یعلمني مما علمه الله، او وګرځېد نبی علیه السلام چې تعلیم یې راکړه ما ته د هغه څه چې الله وله علم ورکړی دی په هغې باندې. لکه د نبی علیه السلام ما له تعلیم راکړه د دین، چې دین دې ته وایي، دې ته وایي، دې ته وایي، دې ته وایي. دی څه وایي؟ دی دا ټوله کیسه ځکه کوي چې دی وایي چې تاسو ته زه پوره واقعه بیان کړم چې نبي علیه السلام زما لپاره خصوصي د منبر شریف نه راکوز شوی دی. نو دا د منبر شریف نه راکوزېدل د یو مسافر خیال ساتل دا تواضع شوه که نه. زما یې دومره خیال وساته، خطبه یې پرېښوده ماله راغی. نه یو ځای کې راځي هغه صحابي وایي زما نه څه غلطی وشوې، نو نبي علیه السلام نه زه ورټلم، نه یې ویې وهلم، نه یې راته ترې وکتل، نه یې راته سپکې وویې، نه یې راته کنځلې وکړې، نه یې راته خیرې وکړې. دې کې هم دی فرمایي فقعد علیه، کېناستو نبي علیه السلام په هغې کرسی باندې او وګرځېد، یعنې و نبي علیه السلام چې تعلیم یې راکړه ما ته د هغه چې ما له تعلیم راکړو په هغه څه سره چې الله نبي علیه الصلاة والسلام له علم ورکړو. ثم اتا خطبته، بیا راتللو کړل نبي علیه الصلاة والسلام خطبې لره، بیا یعنې خپلې خطبې ته بیا متوجه شو، بیا منبر شریف ته راغلو. فاتم آخرها، هغه خپله د منبر شریف هغه خطبه بیا شروع کړه، بیا یې شروع کړه. یعنې د هغه ځای نه چې نبي علیه السلام کومه خبره شروع کړې وه په کوم ځای ختمه کړې وه ما ته زما دپاره، نو هغه ځای نه بیا هغه خطبه شروع کړه. مثال به داسې واخلو لکه یو عالم ناست دی درس کوي، نو چې درس کوي نو دغه دوران کې څوک مسافر یا څوک مسلې والا راشي، نو هغه عالم هغه درس ودروي، تاسو وی نو هغه وایي دا مسله مې راوړې ده، نو دی هغه مسله وګوري، وایي زه تا به در فارغ کړم، دی ته بیا درس وکړم، نو هغه ته هغه مسله بیان کړي، هغه بیا هم کینی، بیا هم هغه درس کې کینی، خو د هغه مسله حل کړي. دا هم ټیک ده لکه نبي علیه السلام د عمل شریف نه. او دا هم صحیح ده چې ورته ووایي ته لږ انتظار وکړه، چې ته لږ انتظار وکړه. نو نبي علیه السلام هغه اخر ته ورسوله. دا حدیث مو د نبی علیه السلام په اخلاقو باندې دلیل دی چې لوی اخلاقو، کریمانه اخلاقو د نبی علیه الصلاة والسلام، او په امت باندې بې انتها شفیقو، بې انتها شفقتو د نبی علیه الصلاة والسلام. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، په تاسو ډېر مهربانه دی نبی علیه الصلاة والسلام. نو ډېر شفقت د دې نه معلومیږي. د ایمان باره کې نبی علیه الصلاة والسلام ډېر حرص کولو چې هر چاته ایمان دولت میلاو شي، د اسلام خزانه ورته میلاو شي، او کمال مهرباني هم ده. نبی علیه السلام دته بالکل سو نه وي. ګورئ د دې نه یو بله مسله معلوم، که چېرې بل صحابیونو یول خو به هغه دا کار نه کولو چې د نبی علیه السلام په خطبې په منځ کې به وي دا خبره کوله، نو دی ناشنا و، نو نبی علیه السلام دته دا ونه وي چې ته لږ صبر وکړه، ځکه چې د ده زړه ونه غورځېږي او دی خوشحاله شي. او خپل صحابي ته نبی علیه السلام ویلی دی چې صبر وکړه، وار وکړه، بیا به درته ووایم. یا خطبې په دوران کې چا صحابي هغه تپوس نه دی کړی، نو که چېرې څوک ناشنا کس راشي هغه په آدابو د مجلس باندې نی خبر، نو هغه سره لږه نرمي پکار ده، هغه سره نرمي پکار ده. او که د آدابو د مجلس نه خبر وي او بیا داسې کار وکړي، نو هغه که چېرې تربیت له راغلی نو هغه په وقول پکار دي. لکه دا څوک نه وایي چې اوس څوک راشي او هغه په وني او هغه غټ سلام وکړي او ټول ورته وایي چې بس په طریقې سره دې ورته ووایي چې لږ کښېنه دا درس شروع دی. نو د دې نه د نبي علیه الصلاة والسلام هغه د شفقت نه علاوه کمال مهرباني هم معلومه شوه چې هغه خبره یې هغه ته وښوله او ورته یې ووایي چې یا رسول الله زه خو تا نه د دین تپوس کول غواړم، نو ما ته دین هغه تعلیم راکړه، تفهیم راته راکړه. نو نبی علیه السلام درېیمه مسله دې څه معلومه شوه، نبی علیه السلام دته په کرسی کې کېناسته،
دته په کرسۍ کې کېناست. ولې یا خو نه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ځکه په ځمکه نه کېناسته چې بیا به پاسي او خطبې له به ځي، نو د دې له وجې. دویم نمبر دا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د تعلیم د امت دپاره کېناستو په کرسۍ باندې چې دې صاحب ته دا پته ولګي چې نبی علیه السلام معلم دی او دی متعلم دی، نو د دې له وجې په کرسۍ کې کېناست نبی علیه السلام او دی ورته ناستو، دته هغه تعلیم د دې ورکړو. ما تاسو ته وایي یا خو دا خطبه د جمعې وه، خو اکثر محدثین وایي چې نه دکه شان به نبی علیه السلام بیان کولو، د دې نه مراد بل یوه خطبه ده او د مونځ وخت کېدی شي چې نو ځکه دغه تپوس کولو. یا دا خبره ده چې وایي نبی علیه السلام هم دا خطبه بیا وی خو دته خصوصي تعلیم ورکړو، دته خصوصي تعلیم ورکړو چې تا ته خصوصي خبره کوم. لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام ځای په ځای باندې یو اهمه خبره هغه چاته په ګڼه کې کړې ده او چاته خاص کړې ده. ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای په یو جهاد کې ټولو صحابه ذکر کولو او ما هم ذکر کولو، خو ما ذکر څه کولو؟ ما وی لا حول ولا قوة الا بالله، ما لا حول ولا قوة الا بالله، دا ما په یو مخوي. نبی علیہ السلام ما ته وفرمایل ابو موسی یو وظیفه درته نه ښیم چې د عرش د لاندې د ټولو نه لویه خزانه ومغه ده، د عرش په خزانو کې د ټولو نه لویه خزانه هغه وظیفه ده. وی ما ورته وی ولې نه یا رسول الله؟ نو وی زما هغه وظیفه نبی علیه السلام بیا ما ته ووی چې لا حول ولا قوة الا بالله وایه. دا ولې؟ دې کې دوه وجې دي، یعنې کومه وظیفه چې ته کوې نو کوی یو. دویم نمبر کومه وظیفه چې ته یې کوې نو ګورې وظیفه کوې خو تا ته پته نشته چې دا څومره لویه وظیفه ده. پوه شوې که نه؟ تا ته پته نشته چې دا څومره لویه وظیفه ته کوې. او دریم نمبر دا چې دا وظیفه کوې خو مخکې د ځان نه کول او چې درته زه هم چې کوی، نو تعلیم پکې راغی، اجازت پکې شرط شو، نو دا درې واړه خبرې پکې راغلې. نو نبی علیه السلام هغه ته هم د هغه وظیفه خورې ده. نو دې صحابي ته نبی علیه السلام هغه بیان وکړو چې کوم په منبر شریف باندې کولو، خو ده ته یې خصوصي وکړو ځکه وی دی ډېر خصوصي راغلی دی، دی ډېر خاص راغلی دی. چې دی خاص راغلی دی خاصه وظیفه به ورته او خاص بیان به ورته وکړم، دله به خاص دا بیان ورکړم. اللهم صل علی سیدنا محمد علیہ وسلم. دا یو سوال ہے. الحمدللہ ہم لوگ باقاعدگی سے درس حدیث سے مستفید ہو رہے ہیں، لیکن حضرت ایک سوال درپیش ہوا ہے، مہربانی ہوگی درس میں وضاحت فرما لیں. اکثر علاقوں میں خصوصاً ہمارے گاؤں اور مضافات میں لوگ شعبان اور رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور زکوٰۃ اکثر و بیشتر مدارس والوں کو دیتے ہیں، مدارس عربیہ. لیکن اس مرض وبا کی وجہ سے بعض فلاحی تنظیمیں بہت سرگرم ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ویسے ہی پیسے کو جمع کرتے ہیں یا لوگوں کو دیتے ہیں یا ویسے ہی اپنے نام اور اشتہار کے لیے ایسا کام کرتے ہیں. تو اسی حالات میں مدارس کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ سوال ہے. لکه دا میاشتې داسې دي چې د زکوٰۃ ورکولو دي او مدارس د ټول کال نه سیوا د میاشتو ته په انتظار کې وي چې مسلمانان هغوی سره امداد وکړي. نو دا محتمم سره امداد نه کوي، نه مدرس سره امداد کوي، نه یوازې یو کس سره امداد کوي، بلکې دا خو د هغوی په ذریعه باندې طلباو سره نادارو سره امداد کوي. نو هغه فلاحي تنظیمونه چې هغوی په دې ورځو کې صرف د دې وبا په وجه باندې هغه تنظیمونه پیسې د خلکو نه اخلي، نو کوشش کول پکار دی د هغه اول معلومات کول پکار دی چې آیا هغه تنظیم هغه په صحیح ځای کې استعمالوي یو که نه، او ورکوي یو چاله په څه بنیاد باندې ورکوي. د اخلاص خبره خو لرې ده، هغه خو الله دې معفو کړي ډېره لرې ده، خو دې ته کتل پکار دي چې چاله یې ورکوي، څه نه چې خپلو له یې ورکوي، مالدارو له یې ورکوي، غیر مستحقینو له یې ورکوي. دا بغیر د علماو نه بل چا ته پته وي، غیر مستحقینو له یې چې ورکړي نو څومره لوی نقصان شو. د هغې سړي هغه زکات ضایع شو، ختم شو. نو ټیک د دغه غریبانانو لا څوک چې دې ورځو کې مزدورۍ بندې دي هغوی له دې هم ورکوي، خو مالدار دې ته نشي ویلی چې هغه زکات ورکړي نو بس ګنې بس یو ځای کې به یې ورکړي، نور پیسې به ورسي، الله به له ډېرې ورکړي. نو مدارسو سره د خپل امداد برقرار ساتي، مدارسو سره د خپل امداد برقرار ساتي. باقي د نورو تنظیمونو ما ته معلومات نشته چې څوک څه کوي، نه مونږ له راغلي دي چې یاره مونږ په دې طریقه کوو، نه مونږ ته چا ویلي دي چې یاره جي چا له یې ورکړو. مونږ نه لا تر اوسه پورې چا تپوس نه دی کړی، مونږ نه لا تر اوسه پورې دا چا تپوس نه دی کړی. او د دې ما ته پته ده چې بعضې مدارس داسې دي چې هغوی لا د کال یو استاد له تنخوا نه ده ورکړې، یا هغوی ته ډېر لوی ضرورت دی. نو چا سره چې کوم ځای کې مدارس نږدې دي او هغوی ګوري نو د هغوی د مدرسې مطابق د هغوی له پیسې ورکړي. ښه مدرسې له هم داسې نه چې وړوکې غوندې مدرسه ده دی وایي چې یاره دې مولوي صاحب سره مې او هغه له بل لا پیسې ورکړي، نه ګورئ
ګورئ چې یاره چاته ډېر ضرورت وي نو هغوی له ډېرې په کار دی چې چاته لږ ضرورت وي نو هغوی په هغه لږو باندې هم کار کېږي باقي بیروني ممالکو والو هم په کار دی بیروني زه هغه بله خبر شوم ډېر خفه شوم یو تنظیم دی یا تنظیم نه دی خو دا اوس چې کوم موجوده وخت کې د راشن تقسیمولو خبره ده نه د حکومت طرف نه هغه اعلان دی نه بل څه یو کس په خپل ترو باندې دوبۍ ته یو کس سره رابطه کوي ما ته بیا وروستو چا وویل وی ماله پیسې راولېږه د راشن دا پیسې کمې دي او هغه کس لکه دا نه دی چې نه دینداره دی نه زه دا ویلی شم چې هغه به چاله ورکړي هغه وله هلته نه ما ته چې سوره پته ده د چا په لاس چې راغلي دغه ما ته وویل 6 یا 8 لکه روپۍ وله دوبۍ نه هغه راولېږلې او ما ته نشته پته چې هغه به هغه چاله ورکړي چاله به یې نه ورکړي او خدا نه خواسته که د ووټ په نوم باندې یو جماعت یو پارټي ورکوي څومره لویه غلطه خبره هره پارټي چې ده که حکومت ده که غیر حکومتي دی نه هغوی د خپل کار کوي چې هر څه کوي نو کوي به د خدای وږي به خدای مړی خدای وږي به خدای مړی تعلیم به خدای نه وږی کوي مدرسه به خدای نه خرابوي خو به هر حال د خپل امداد د مدارسو سره او طلباو سره دا برقرار ساتل پکار دي طالب چاته وایي نه چې زه وږی طالب چاته نه وایي او دلته کې یو طالب ملاقات له راغلی او چا د دې اوبا متعلق خبره کوله او هغه پکې دا ووی چې مزدورۍ بند دي یو وړوکی طالب علم هغه ما سره اړو چرې خبرې نه وي کړی هغه محفل کې وایي جی وایي زه را روان وم نو چې غالبا دې علاقو کې ارضا یو وی چې د ګاډي نه راکوز شم او یې لږ خوشې غونته شوم یوازې شوم نو یو مشر راغی خو دومره ښکلی سنجیده سړی و چې سوالګیر نه و که سوالګیر نو د طالب نه به نه غوښتې کم از کم وی ما ته وی چې اپیس صاحب ما ورته وی چې ولې وی ته راته داسې ښکاره شوې چې که نور څه نی نو شرمې به مې نه خو مونږ کره هېڅ نشته دې طالب ته وی د طالب وی ما سره دومره پیسې وی چې سره سره د کرایې د واپسای پاتې وي یو 100 روپۍ را سره نور ما وله هغه ورکړې وی راته وی چې ستا د اصل دی الله تعالی ډېرې کړي تاله دی الله ډېر مال درکړي او ماله دی الله دا کافي کړي وی هغه مې وله ورکړې ما طالب دی وګورئ ښه په خپل هغه د صحابه و هغه ریکارډ هغه بیا قایم کو هغه بیا قایم کو تاریخ داسې خلک خو چې پیسې ورکوي نو دا اوس خلک راړي پیسې نو لږې خلکو له ورکوي ډېرې ځان سره پرېږدي طالب سره چې څه و هغه له ورکړه ویؤثرون علی انفسهم ولو کان هم خصاصه الله تعالی فرمایي دی په خپل ځان باندې بل له ترجیح ورکوي اگر چې دی په داسې حالت کې وي چې په خپله ورسره هېڅ ني نو هغه طالب وی ما هغه پیسې هغه له ورکړې نو ما وی ډېر صحیح کار دی وکړو ډېر صحیح کار دی وکړو تا زموږ د ټولو طالبانو مولانو پیرانو مدارسو هغه سر جک کو موږ له سر اوچت پاتې کو او موږ دې ملامته نه کړو نو دکه شان کول پکار دی که هر چا سره د چا تعلق وي پوه وي چې دته ضرورت دی نو هغه له ورکول پکار دی خو موږ پکې داسې ولیدل چې صاحب جایداد خلکو په اوږو باندې تروړې نیسلي دي او خپل خپلوان چې دي نو هغوی به په دې تنظیمونو کې هغوی ورله هغه ورکوي بس هغه هغوی وړي کورونو ته غریب پاتې شي په ځای باندې صاحب جایداد او داسې خلک چې د هغوی بچي کارونه کولی شي یا یې بهر هم وایي بعضې خلک پکې بهر ملکونو کې او هغوی دلته کې د خلکو نه دا راشن اخلي وایي دا خو مال غنیمت دی د وبانه ظالمانو دا پیدې اخلي نو بالکل نه دي پکار بیا هغه چاله بالکل نه دي پکار نو خیال ساتل پکار بهر ملکونو والا نوجوانانو ته ویل پکار دي هغې ځوان به هم د 8 لکه روپۍ په دې نیت رالېږلي چې خدای به یې قبول کړي هلکه د چا نموس تپوس خو وکړو که نه تا کم د جومات امام نه راولېږلي چې دا خپل چم کې تقسیم کړه نوم دې پرې وکړه په موبایل کې به راشي دا خو څه خبره نه ده دعا وکړئ الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء یو خدا دعا وکړئ چې الله دا وبا بلا مصیبت او آفت د ټول امت نه پورته کړي که امت دعوت دی که امت اجابت دی امت دعوت دغه خلک دي چې هغوی ایمان خاوندان نه دي امت اجابت الحمدلله موږ او تاسو تام امت یو الله دې ټول امت د نبی علیه الصلاة والسلام د دې پریشانۍ مصیبت او آفت نه خلاص کړي الله دې رمضان شریف په ډېر لویو برکاتو سره په موږ باندې راولي دا دعا مې سهار سوچ کوم دا دعا اوس داسې پکار د حدیث دعا ده نو اوس خو په موږ رجب هم تېر شو شعبان هم ختمیږي نو داسې به و چې اسې دعا دا ده اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان اوس خو رجب تېر شو نو دا دعا داسې هم ویلی شو اللهم بارک لنا فی اواخر شعبان و بلغنا رمضان ای الله په دې اخیري شپو د شعبان کې په موږ برکات راولي او موږ رمضان شریف ته داخل کړي صلی الله تعالی الله دې خوشحاله کړي الله دې ولا خیر ورکړي زنانه ډېرې زیاتې دعاګانې وایي او دومره لوی تړپ دی پکې دا ترجمې په اف ام باندې اوري
ډېر په شوق ذوق سره قرآنونه ورته خواره کړي الله د دغه پاکو زنانو په برکت باندې یا الله تعالی په ټول امت باندې اسانه کې خیر ولا ورکې برکات ولا ورکې مسافر ډېر د دعاګانو وایي د ملګرو په ذریعه الله تعالی ټول مسافر خوشحاله کې هلته هغې غریبانان ټول پابند دي او بند دي الله تعالی را آزاد کې او الله دلته کې مسلمانان آزاد کې جماعتونو کې ازادي او آبادي د اعمالو راولي صلی الله